السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شپږ نمبر مذاکره تبلیغي شپږ خبرې د دین علماو د قرآن او حدیث فرنا کې یو څو داسې مسلې بیان کړي دي چې په هغې باندې هر مسلمان له عمل کول ضروری دي. هغې ته شپږ تبلیغي خبرې یا د تبلیغي شپږ نمبرې ویلی شي. که یو مسلمان په دې بنیادي خبرو باندې عمل وکړي نو هغه دپاره به په ټول دین باندې عمل کول آسان شي او دا به امت مسلمه کې به د اتحاد او اتفاق شکل هم جوړ شي. لومبې د کلمه یعنی ایمان، بیا موز، بیا علم و ذکر، بیا اکرام مسلم، بیا تسینیت، بیا دعوت تبلیغ. اول نمبر د کلمه ایمان. مونږ ټولو کلمه ویلی دا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې معنی ده چې د الله نه سوا څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی. د دې کلمې مقصد دا دی چې د الله تعالی نه د هر څه کېدو یقین زمونږ په زړونو کې راشي او د الله د حکم نه بغیر د مخلوقو نه د څه نه کېدو یقین زمونږ په زړونو کې راشي او د محمد صلی الله علیه وسلم نورانی طریقو باندې تللو کې د دواړو جهانو د کامیابی یقین زمونږ په زړونو کې راشي او زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د نورانی طریقو نه اوړېدلو کې د دواړو جهانو د ناکامۍ یقین زمونږ په زړونو کې راشي. د دې کلمې فضیلت دا دی چې کوم سړی دا کلمه روزانه 100 ځله وایي الله تعالی به هغه د قیامت په ورځ داسې راپورته کړي چې د هغه مخ به 14 شپې سپوږمۍ په شان پړه کیږي. که چرې د 100 کالو کافر دا کلمه په اخلاص سره یو ځل ووایي نو د هغه ټول ګناهونه معاف کړی شي او که چرې هغه ته مرګ راشي نو جنت ته به ځي. اکه ژوندی وي د کلمې لاندې به زندگی تیروي. د دې کلمې 2 جزونه دي. اول لا اله الا الله او دویم محمد رسول الله. لا اله الا الله کې د یقینونو تبدیلی او محمد رسول الله کې د طریقو تبدیلی دا. لا اله الا الله د شرک په مقابله کې دی او محمد رسول الله د بدعت په مقابله کې دی. څومره رسولان او پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي هغوی خپل قوم ته ویلي دي لا اله الا الله وایئ نو کامیاب بشئ. چا چې د وخت د نبي خبره ومنله هغه کامیاب شو او چا چې د نبی خبره ونه منله هغه ناکام شو. ابو جهل تر دې چې قریشي و خو لا اله الا الله ونه ویل نو جهنم ته لاړو. او بلال حبشي رضی الله عنه او بلال حبشي و خو چې لا اله الا الله وویل نو جنت ته لاړو. زما وروڼو چا چې هم د دې کلمې مطابق ژوند تیر کړو نو الله تعالی به هغه په دنیا کې هم کامیاب کړي او په آخرت کې هم. او چا چې د دې کلمې مطابق ژوند تیر نه کړو نو هغه به په دنیا کې هم ناکام وي او د آخرت په همیشه راتلونکي ژوند کې به هم ناکام وي. د کلمې تقاضا څه ده؟ چې د الله تعالی ټول حکمونه زمونږ په ژوند کې راشي او د حضور صلی الله علیه وسلم ټولې مبارکې طریقې زمونږ په ژوند کې راشي. دا د کلمې تقاضا ده. چا چې دا پوره کړه نو دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله به هغه جنت ته بوځي. جزاکم الله خیرا. دا چې کوم دی لومبی نمبرو د دعوت تبلیغ شپږ نمبرو کې. دویم نمبر به انشاءالله د موز وي هغه به تاسو بیا بله ویډیو کې ګورئ که خیر انشاءالله. الله پاک دې تاسو ته جزای خیر راکړي. شکریہ. السلام علیکم.